بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما. ملګرو زه دې ټایم کې د عرب په سرزمین باندې د مکې مکرمې یو ښایسته آبادۍ طرف ته مسجد عایشې سره چې کوم ځای نه حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله عنها د عمرې احرام د حضور صلی الله علیه وسلم په حکم باندې تړلو. د هلته نه تاسو سره مخاطب یم. تاسو ته زه یو اهم ټاپک طرف ته توجه مبذول کول غواړم. دا مخامخ وګورئ د مکې مکرمې غرونه دي. دا دي هغې ځای ته ونیسه، هغه غرونه دي. تاسو کتلی شئ چې دا غرونه چې دي دا بیخي سرسبز و شاداب شوي دي. په دې باندې سبزه راختې ده. د امام مسلم په خپل کتاب صحیح المسلم کې مظاهر حق هغه چې دی نو دا روایت راخیستی دی اشکات شریف کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي لا تقوم الساعه، قیامت به نه قایمیږي تر هغه وخته پورې، تر دې پورې حتی یکثر المال ویفیض، تر دې پورې چې مال به ډېر زیات شي او هغه به بهیږي. بیا دام ارشاد فرمایلو چې دا مال به دومره زیات شي چې تر دې پورې چې یو کس به خپلې پیسې راوباسي او زکات به ورکوي، خو څوک به ورته میلاویږي نه چې د هغه زکات ادا شي. او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې د عرب سرزمین به هغه سرسبز و شاداب شي، یعنی دا به د معیشت دپاره د مال او دولت دپاره به هم سیوا شي او دا به تک شین شي، یعنی په دې کې به سبزې راوخیږي. دا حضور حدیث دی. د دې د وجې نه نن چې ما دې غرونو ته وکتل عمرې ته راغلی وم نو ما ته هغه حدیث رایاد شه. د قیامت د نښو نه یو نښه رایاده شوله. ډېر افسوس مې وکړه. عزتمندو قرب قیامت نږدې دی، مالونه زیات دي او د عرب سرزمین سرسبز و شاداب شه. الله تعالی دې موږ ټولو ته د علم و عمل توفیق نصیب کړي. السلام علیکم.